قصر کړی دی او خدای پکې ګاډه ولنه وي تراویح خو پکې سر نشته نه د اختر مونځ دې ما ته په قرآن کې څوک وښوځه اختر مونځ وکړې نشته کو دوه رکعته کوه کو څلور رکعته کوه او کو کوه کو نه کوه مه کوه که نه زما مه کوه ما د کوي چې تراویح 100 رکعته مستقل سنت دی یوه ختم کول پکې ځان له سنت دی دوه د عوامو په ناراسته او خفګان باندې به ختم د قرآن نشي پرېښودی تراویح چې یو قول قضا کړي جهاد سره پکار دی اوکې لس ورځې د رحمت دي لس ورځې د مغفرت دي لس ورځې د اعتاق من النار دي هره شپه دعا کوه هره ورځ دعا کوه خدای په د جهنمیانو په لس کې میداني وي واړوئ که نه په لپو لپو خلک ازادۍ ما پکې حساب کا په 24 غنټې کې یو دعا ټیم دی درته اشراق ټیم د دشمني نه د افطارۍ ټیم نه په 24 غنټې کې د ماښام نه مخکې د ماښام نه وروستو د مانځه نه مخکې د مانځه نه وروستو دعاګانې وکړه الله نه وغواړه ختمونه پکې وکړه او خدای دې دا بوډان جنتیان کړي اوس مولان هم تقریر وکړي عوام هم وره څوک نشته دی چې اعتکاف ته کښېني چې د محلې غاړه خلاصه شي ته به دا د خان کاکا بیګار دی هغوی مې یو داسې بوډا سړی وګوري چې لاسونه یې دی اوس یې چې په ګوټ کې کښېني چې زموږ غاړه خلاصي په دې نه خلاصېږي مولانو د قیامت په ورځ به الله له جواب ورکوئ ستاسو پیغمبر به خپل اعتکاف ته ناست و بیبیانې یې کښېنولې وي صحابه کرام ناست وو تاسو ولې نه کښېنئ چې تاسو نه کښېنئ نو عوام نه کښېني زموږ په جماعت کې الحمدلله د کرونا په کال مونږ سره 60 کسان ناست وو پروس کال زموږ سره 300 کسان ناست وو اعتکاف ته ماسوتن وروسته به 15 مجمع راتله 18 ختمونه به مونږ د قرآن کول په ناظره بیا د هغې سره به مونږ 8 لکه پیرې کلمه مبارکه وي 8 لکه پیرې به مونږ استغفار مبارک وي 12 لکه 18 لکه پیرې به مونږ درود شریف موت کی یاد خدای دې رمضان خدای دې درود شریف د دې نه مونږ درس کوو بیا چې دا څومره 200 کسان ناستو جماعتونه تقسیم کړي وو دته مونځ ټیک کړه دته تیمم ټیک کړه دته غسل ټیک کړه دته جامع طریقه دته د اودس د چاده ټول طریقې مې کړي او مولانو تاسو به تاسو جواب ورکوئ مولا سړی یم چې بس څنګه سلام وګرځي اصلا زر به موبایل راوړي ته به چې دغه چا پیسې راډېږي نو دا جنتي شي د ده ته خو څه مسله وښیه که نه استغفار ورته ووایه درود ووایه کلمه ووایه آیت الکرسي ووایه چې دا مبتدیان یې زده کړي چې په مانځه پسې دا کار پکار دی مولانو خبر کېږي ما ما ته پته ما بس ونه راغواړي خدای جان یېرېږم هم نه ګورئ ما ته پته ما ته څوک څه ویلی هم نه شي ځکه زه مخانې خصوصي یم هر څوک څه نه شي ویلی او زه مخم نه ځای کوم زه ورته ترخې وایم سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي مړې ته ژوندی وایه که ژوند کوي زه ورته ترخې وایم راځئ په خپل اعتکاف ته کښېنئ عوام ځان سره کښېنوئ بیا ورته مونځ او تلاوت او ذکر او درود شریف وښیئ او ورونو تاسو ته وایم هره شپه یو کار وکړئ په ماښام لمونځ وکړئ اوابین پسې وکړئ په ماسخوتن لمونځ وکړئ تراویح پسې وکړئ 4 رکعته پسې نفل وکړئ د ماسخوتن نه وروسته په یو نیت چې 4 رکعته سړی لمونځ وکړي د لیلة القدر د عبادت ثواب دی اوابین مونځ چې څوک وکړي 6 رکعته د 1200 کالو نفلي عبادت ثواب دی بیا په دې پسې یو سپاره نیمه سپاره تلاوت وکړئ بیا لاړ شئ کور ته سملئ بیا چې دښمنۍ راپاڅېدې اودس وکړئ څو ډوډۍ چې د خدای کور دي دا به اودس 2 رکعته کړي جومات ته راشه د سهار لمونځ وکړه اشراقه پورې کښېنه د اشراق 2 طریقې دي یوه طریقه دا چې به ځای نه مه پاسه دویمه طریقه دا چې ځای نه پاسه سیټ ته راشه درېیمه طریقه دا چې دا اودس مه ماتوه په دې اودس چې کله لمونځ وکړو د اشراق دا پوره نو دا وکړه د یو قبول شوي عمرې ثواب دی نو چې تا دا کارونه په رمضان مبارک کې وکړو د لیلة القدر شپه دې روکړه او عوامو 21مه تکۍ شپې دا ګورئ قضا نه کوو دا قضا نه کوي 21مه 23مه 25مه یو کم 10مه 20مه دا قضا نه کوي شیخ زکریا رحمه الله فرمایي رمضان به وایي چې ما د ورځې د خوراک څښاک نه منې کړو د دې دواړو سپارښت منظور دی دواړو سپارښت د وجې نه به الله دا جنت ته بوځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ما من جرتی دا زه به د تاسو نه اجازه او کوم ساتور دا خبره وره